دوی پریشان دي هر وخت قبر لیدي هم نشي او قبر هم نشي تللی هر وخت نو دا هغه عکس ځان څخه خیره هغه تسلی کوي دا هغه د قبر عکس ځان څخه خیره هغه تسلی کوي د هندوستان نه مهاجر راغله آلته یو پیرو هغه مړو قبر یې و دلته چراله نو پیر شته نه قبر شته جماعت له ځایونو سره نو تقریبا درېمه حصہ دی چې د جماعت په نوم نیولې شوی دی په هغې کې پاغه نمونه د پیر په نوم باندې قبر جوړ درګاه یې جوړ جماعت په وقف شوی علاقه کې درګاه یې جوړ کړو زمونږ د کلي یو سړی پکې تر ډېر عمر مؤذن و څوکونو قبر جوړ دی وروسته کې هغه کې هغه سړی مسلمان اکانه ټول مسلمانان شو بې د مور نه نو ټول مسلمانان شو نو په خپله خوله وي چې دې ځای کې قبر نشي ما جوړ کړلی دغه ځای کې د جومات کې چې درګاه جوړ دی مخلوق روان دی اوس دا مونږ جوړ کړی د څه بنیاد نشته او مونږ د خپل یادګار دلته کتاب کوو لابد للانسان من متوسط ولا بد للمتوسط من ان يرى چې دې خوشي کنه نو ګڼ قبرونه داسې دي چې د هغې هېڅ بنیاد نشته دی تعظیم خلق کوي اوس وګورئ د شیعهګانو په تعزیتي ورځو کې هر ځای کې قبر جوړ کړلی او ښکلی جوړ کړی د قبر جنډې دي پې منارې دي پې خلک راځي هغې د سر کته کوي لکه دا خو د حسین قبر نه دی او کربلا کې دی کربلا کې هم نشته خو ځای هغه و ملک مظفر وزیرو کې دا وقف خاوره په درګاه نیولې شوې ده ظلم شی دی زیاتی شی دی خاوره ټوله واړوله ځمکه ونې بوټي ترې ووهلې نو هغه ظالم دا هم وکړو چې د حسین صاحب قبر یې سره وران کړ نور قبرونه چې هغه وران کړ او وړوکي چې رما بها فی الدجله دا وړوکي د قبرونو دجلې ته وغورځول مظفر وزیر اعظم زیاته یې وکړو ناروا یې وکړله نور علاقه به یې اشاره کړې وه قبرستان کړی وه خو جوړ قبرونه یې څنګه روان ول وړوکي نو دریاب ته وغورځول نو هغه خو وړوکي دریاب ته وغورځول نو هلته یې قبر نشته دی نو دلته کې د کومه ځای نه هغې تعزیه وي زرجناح جوړ کړی دی هسې جوړ کړی و زر ولې لګولي زرجناح د حسین په دغه زرجناح واس هغې ته وزرې دي دا خو فرضي نوم دی عالم یې جوړ کړی دی جنډه د حسین جنډه دغه وه دغه جنډې مې عبادت کوي دغه قبر ته هم سر کته کوي هغه زرجناح یې ولئ دغه کارونه کوي بیا دا هر څه یوسي نو دریاب ته وغورځوي دا بل دی کې دی خو قابل نه دی نو دریاب ښه دی نو بیا یې دریاب ته وغورځوي دا څه چې کوي دا په دې عقیده لابد للانسان من متوسط دویمه مقدمه لابد للمتوسط من ان یرى چې لیدی شي چې سړي پې تسلي راځي ځینې خلک د کعبې معظمې جاهل حاجیان ځان سره فټوان راوړي چا کیمرې راوړي نو زړه تسلۍ دپاره هغې ته ګوري واه کعبه شریفه مندینه شریفه مې ولیده نو څه یې نه دا خو تا نه مندینه ولیده نه کعبه ولیده هېڅ شی هم لیدل دی دا کاغذ کې د پټو لیدل دی دا هم ثواب ګڼي دلته پخوا حاجیان راوړي وړې وړې کیمرې خلکو به کتې په سود باندې جومات کې به یې کتې هغې کې د انسانانو فټوان وي د طواف په حالت کې راغلي دا به یې کتې دا یې ثواب ګڼم مې په څه نه راواوښته شوي حی نه تللي که پلیتۍ راوړلو تللي وای دا کیمرې روکې کړې بیا بس یې کړې نه ختم یې کړې لابد للمتوسط من ان یرى چې لیدی شي دا قبلة التوجه ده په دې معنا باندې د شرک بنیاد دا خبره وه چې ضروري ده چې هغه لیدی شي الفصل بین الملل والنحل هم دا مسله ذکر کوي دا نور عالمان خدا یو خبره ده
چې تر دې وخته پورې داسې څوک نه دي تیر شوي چې هغه د الله رب العالمین غوندې ذات کې الله بل منلی د نه پورې داسې لا څوک نه تیر شي ذات کې صفاتو کې پیدا شوي دي امام رازی رحمه الله تعالی وی اعلم انه ليس في العالم احد يثبت لله شريكا يساوي في الوجود والقدرة داس توکنه تیر شوی دنیا کې چې هغه الله داسې شریک پیدا کی چې هغه د سره په وجود او قدرت کې څنګه ذات د الله دی هغه شانته ذات الومني څنګه قدرت د الله دی هغه شانته له قدرت ومني داسې ویلا ترنه په دنیا کې نه دی پیدا شي خدا پیدا شي دي چې د الله صفت یو یا دوا یا زیات په غیر کې مني اتلسم تفسیر کبیر اول جلد کم چې تفسیر ابو سعود سره یو ځای چاپ دی وی اعلم انه ليس في العالم احد يثبت لله شريكا يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة هذا مما لم يوجد الى الان الان تروسه په داسې چې الله ذات باندې ذات بلوشته او ټول صفات متصف شته نه پیدا شي دي او نه پیدا شي لكن الثانويه يثبتون الهين ثانويه چې دوه قائل دي اغدومني حليم يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشر اغوي دعاء فسمعنا باني يو فاعل الخير او بل فاعل الشر واما اتخاذ معبود سوى الله ففي الذاهبين الى ذلك كثرة دا الله نه سوا یعنی دا الله نه رستو علاوه الله منی راغنا علاوه چې نور څوک معبودان نیولې دي نو دې خبرې تطمین کې ډیر دي بیا د دې ډیرو تفسیر کړی دی دا قسم دي نو بیا دا خبره کوي چې نور ستوري سپوږمۍ دای معبود کوي والفريق الثالث عبادة الاوثان وعلم انه لا دين اقدم من دين عبادة الاوثان د بت پرستی د دیننا قدیم دین بل نشته وذلك لان اقدم الانبياء للدين اقدم الانبياء الذين نقل الينا تاريخهم هو نوح عليه السلام نوح علیہ السلام اولنے پیغمبر دے اغم پا دی ربانی اللہ را لگلے دے معلومہ دا شولا چی دا دین دا بود پرستے دیر پخوانے دے او دا قول دا قوم قرآن ذکر کرے لا تذرن آلیاتکم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا یغوس ویعوق ونصرا فعلمنا ان هذه الملة كانت موجودة قبل نوح علیہ السلام وهي باقیة الى الان وسپور بود پرستی دا بل اکثر اهل العالم مستمرون على هذه المقالة وگم دے اکثر اهل العالم جمهور پدی عقیدہ بانی دی دا عالم جمهور وسم پدی عقیدہ بانی دی دا بود پرستی پا عقیدہ بانی دی والمذهب الذي هذا شانه يستحيل ان يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة
دومره قدیم او فخره ثقه عقیده ده نو دا په اسانه باندې د دې فساد معلومول ګران دي. لكن العلم أن هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلق السماوات والأرض. دا یقیني ده چې دوی زمين پیدا کړي. بیا نور تفصیل کوي ومنهم من يعتقد د مشرکین یو قسم داري يعتقد انها مخلوقة لله الاكبر لكنها خالقة لهذا العالم. دستور بارکی وي مخلوق دا الله و خالق دا عالم دي. فلاسفه و عقیده ده الله جبری و اضطراری طور باندې عقل اول پیدا کړ. عقل اول ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع نو عاشر پیدا کړ. عقل عاشر دی عالم کے فعال لے جس سے کئی عقل عاشری کئی فرشتوں باندې دنا تعبیر وکړ. اول فالمدبرات امرن کې دا تفصیل ذکر کړي نو عالم کی تدبیر دا غو کار دی. نو دا خبره ده. څلورم نمبر باندې بیا ذکر کی ورابعها د دې شرک اقسام څلورم نمبر انه مات منهم رجل كبير يعتقدون انه مجاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى اتخذوا منها على صورتي صنما على صورتي ويعبدونه على اعتقاد ان ذلك الانسان يكون شفيعا لهم يوم القيامة عند الله تعالى على ما اخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة في قوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نیک سره مرشی د خلکو په نظر کې او دا یقیني چې نیک سره مجاب الدعوه دعای تبلیغی مقبول الشفاعه نو داغه په شکل صورت جوړ کی او داغه تعظیم شروع کی په دې یقین باندې ان ذلک الانسان یکون شفیعا لهم یوم القیامه د تعظیم کول سره هغه د شفاعت کی قیامت کی اوس خبرې کی روح سره متعلق دی یا په قیامت کی خبر شي نو هغه موږ لا په هغه باندې شفاعت کوي روم او پکار راشي. دا اقسام ذکر کړی 219 او 219 د تفسیر کبیر عقیده ده به داوم عقیده ده او دا یقین دا خبره نشاپوری اول جل یوصل اتیا مخبانیم ذکر کړی دا کما خبره چې راځي ذکر کړی دا کبیر کی غرائب القرآن اول جل یوصل اتیا باندې دا خبره ذکر کړی دا. امام رازی تفسیر کبیر سرورم جل 1551 مخ وم جل 220 مخ باندې وای دا خبر ذکر کی ورابعها انهم وضعوا هذه الاصنام دا مخ کی چویلا نو پسې بیا دې دو جلو کې دا خبر وای ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بقبور صالحيهم ډېر خلک د قبرونو په تعظیم عالم دي نیکانو په دې یقین باندې کوي چې دوی موږ ته شفاعت کوي. د دې بت پرستۍ مثال وې دا د نظیره فی هذا الزمان هغه بت پرستی وا دا بت پرستی ده خو په دې او دغه کې لوګړي فرق دی. هغه به شکل جوړ کړو دا تعظیم وکاو دوی د شکل جوړ په ځای باندې د قبر تعظیم کوي د چینې دځه د مانزه دځه دوبو دردن نه د دینه زیاته د ټوپۍ ټوخلای کولو د سیدو ابا کوله من کرا پرتا ده ازیراخ نوی دیدار کوم یو خان وی ما بیان کوم د دقه تبرکات ورد نو کولوی مولاهم ناسو او خانم ناسو د مولا خو واسنه کې چې را کړه نو خان وی
من کنه شهیدو بابا کولا پرتا دا مولی سی ویزی رواخ لما دوری پیرگی ٹاکی من بیا خپل کم بیا کیدم ما زما خپل تو غندیلو زولی تو زوائی گا دا اللہ تپیگا مولالی پیگی کولی تعظیم کئی جانماز تعظیمی کئی دا کچکول تعظیمی کی دا کچکول دل تدی شروع کے وہاں نظر و کچکولو پخوا خون خیلو کرا بیدار بابا کچکول لے نو میدا خوڑو تا خلق پغاڑا کیا چی پا دی اغسر کولغانی تو تپروتو اول ادا که کچکولی کی یقینی نو کچکول خیراتیان گردی آخون بابا مجاہد دی توری خبر و دا غدلاس تورا و تورا او دا کارتاو پا کچکولو ری سکول دبارا چی بخارک راگن نو کچکول درک ویلگاو اگه که ویدو بوتا که واچو حضرت کنداجو بس آبی شفا دیو حقیقی وبی کچکول بانی نو روکی که بیا اس بنیاد نیشی چی کچکول چا تره را سنگو زمان دیدار نده نصیب شه و چه تا پوش نو کنده وړو ته چې غاړې ته فرو توړي کې غواني دی دی وړو ته غاړې ته ولې اچي دا پته تشته اوس نشته په خوا به وړو ته غاړې ته کټکول د شي زاو وځو کو زاګرو کې وانی تعویذونه بو سره بداوم پروتو دا د خواجه صاحب د کټکول نمونه ده نو دې دا هغه په جوړی کې دا هغه د کټکول نه لاندې دی کټکول یې څومره توبه ته په قسمونو دروغ دي کنه په قسمونو دروغ دي وی دریاب مستی کولا شور زوګه کوي مستی مکوا وی ز سمندرین وی ته سمندری خو ز قلندرین لا شابات خواجه سمه لا شابات قلندر وی ته سمندری خو ز قلندرین کټکول راو دریاب ته کې خو وی دي درې ته کوزیګا دریاب ټول په کټکول کې ځای شو او بوتی زیادی نشوی کشکول کی زیگی اپا کتم ملکوت شو مئی او زندسر چی سو دا طول کو مرک شو تا پیدو شو وی دلوی بابا پینا سنو قلندر کار تیر شه دلوی بابا کل تیر شه دی دا لکه سرائی چیوی چی دو علیہ السلام پی نظر شو او دل تکی کار کی دو قلندر اسمانی دلوی بابا نظر شو وی اغا پیوالو کو اولی ظالم زندسر در طولو وجه در تن دینا وی ظالم زیم کتی ازوال ظالم وی استانوم چی سو بیعودس واخلی بیعودس لوی بابا ہوئی نو ککاری ورزیگی نو تا ظالم نئی چستا پا بیعودس نو ورزول بانی دا غصوی ککاری ورزیگی مری ظالم خطای وی زجو دا اخپلا پریدا متا دا اخپلا پریدا زما پا بیعودس نو مغستول ککاری نو ورزیگی مالی تاوان دے کی گی یاو دامڑے کوپی گی بپیوم نو دسی دم دے پدی منتی دسی نکتی دن نکڑی یو دمڑے دا پائی حساب کرو یو پائی تاوان بے کی گی خو پی گی بپیوم نو چینے پی گی تاوان سنگو شو امام معاف کو یعنی دا ساق وغورم دا دلاس کیو اس با نو ورزی گی بیا تاوانم دا پلاس کی دے اس با مالی تاوان کی گی یو دمڑے خو بیا پین پیدوم دا پلاس کی پی گی بپیوم ناغوی ٹھیک دا زمان جدا اخبلا پریدم نو کٹکوئی پالوڑی کرد خدایو تایوی چی بیا با مستی نکای زما قلنگ با پزان مانی قلنگ وی منم با مستی بانکم نو کٹکولی پالوڑی کا دریا بروان شو وی قلنگ دے سرے وی قلنگ دای چی پکال کی با یو کٹکول راکای یو کٹکول دا ملنگانو سرے کٹکول سخاو مال راکا چوک با دسی بادا پر لگی دا چی تا لگا کاندر چیو توکی وی چی دا وکول دی دا خوریر برکتی نوی سنگ برکتی دی تنی خبر ہماری نا ویدا خو پا دریاب بانی لار شاباز قلندر قلنگی خیری اددی زین دی معلوم دا پکال کی یو دانا پیدا کی گی چی دو کٹکول دی جوڑی کی دریاب کی رہزی چوکیو نیسی مولا دا کورا اخپل را علمائی را زمان دا چی دی دا دا چاہتا نہیں مو پیدا کر لیتا اللہ غدا دینا کھولیو خلکی اوبرانی ایمان اندر کیا میں تامالا رکھا تلکا بھی تلکا تکتا راکلی جدو بھی دل درگاو کرا دا ما استانی قلنگ زمان قلنگ اچت تے استانی کی چلاس بولی زمان پاک ساک دا قلندر دا خپل ناسا قلنگ دا قلنگ خپل اصل دا غدے کٹ کول لے
ملنګي پکې خو دا ټول اختیارونه مخلوق ته ولا کړی اختیار دي په دې معنی باندې او نذیر هذا في هذا الزمان نذیر في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بقبور الصالحين هغه تعظیم کې بت پرستی ده واو شکل جوړ کړو دونه جوړ کړی د دې کچکول دومره اثر دی چې دا اوس الحمدلله ختم شي په دې مې برډلې ګرځي دې ډلې ا کچکول چې وکړو دا اوس مجال شته چې کچکول دې تشراب پیدا کو کافر کی په بنیاد کې دا خو قلندر صاحب کچکول لري نه مونږ دا نو دې کې عاجزي او به انتها عاجزي و ټول دنیا کې و دې کې مو نو څه شی بنو پیسې مې سيدانو نور به پکې تواټول یا به کې دانی واټولي یا به غوړي اکثر لري وکور کې نو ورو سات به پکې ته کې خو دا به کې خو پکې ته نو دا به ورولې کې تشلې ګل کا به کېږي چې دا الله شاباش قلندر کټکول نو دې ورو ته دا کټکول نمونه نه نو دا کړه دا به تاغه کې بدی اچو چې دا هغه په ذمہ کې هغه تاواله دي هغه دا شکایتګورو چې دریا به کې راټینګ کړو او ته سمندر په قلندري نو سمندر او قلندر اشتغال كثير من الخلق دي طریقه باندې ما ودا خبره غره قرآن معلوم نکلا ام دا خبره په دې عنوان باندې تفسیر ابو سعود پنځم جلد 203 یا مخ باندې دغه ته نږدې زمونږ د علمي کلام کتاب مخکنه التمهید د ابو شکور سالمی 200 مخ باندې دا ذکر کړی دا شانت نور علماء د شرک بنیاد سو عقیده د واسطه او د دلال پنځه زمونږ او الله میان کې واسطه ضروری ده حکم واسطه د انبیاء واسطه د علماء وسیله واسطه د صحابه وسیله واسطه د مجتهدینو او د هر زمانه د صلحاو دا ضروری ده دین ز په عقل نشو معلوموله انبیاء په عقل نه معلوم کړي ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم الله منتظم د عبادت طریقې اوغا ابراهیم دعا کې علیه الصلاۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام پہ امین ہوئی ابراہیم پیغمبر قرآن اعلان کرے انی جاعلک للناس اماما در طول دنیا مقتدا تا چکابے جوڑا کرا نداغی در تعظیم دا عبادت طریقی ہوتا نہیں دی معلومی وی ارنا مناسکنا اخر منتا طریقی دا عبادت زمنگا دا تعظیم دا دی زینو اللہ تعالی نفقلاشا امیربان شرابان دی نو چې پیغمبر په عقل نشي معلوموله نو بل څوک په عقل معلوم کړي دا الله د خوشاله ولو طریقې لاري یا الله د خپه کولو طریقې چې په څه خپه کیږي په څه مروړي نشي معلوموله نو دیلا پکاره چې واسطه په مېز کې دا الله د طرف نه په مونږ خبري الحمدلله پیغمبران الله راولېګل اخیری پیغمبر راولېګو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو اهله الله دې هغه مناسب اجر جزا ورکړي نو دا راولېګو دې د مې زوباسن دین نشته اصحابان د مې زوباسن د الله رضا طریقې نشته امامان مجتهدین د مې زوباسن د الله رضا کولو طریقې بیان نشته نشي معلوموله دا واسطه وسیله منل فرض دي دسه فرض دي لکه کلمه کې محمد رسول الله وایي چې فرض دي چې دا نه مانی نو کلمه نه ده نو دا به مانی دا وسیله فرض ده یقیني ده امانه ضروری دي دویمه وسیله ده د مړو نقشونو صورتونو دا وسیله شرکی ده دا شرک دی بی دینی ده کوم وسیله چې الله خودلې ده هغه منو چې کومه رد کړی ده انبیاء هغه نه منو دینم دغه ده نثبت ما اثبت وننفي ما نفى ونسكت عما سكت عنه من غير نسيان بزرگان قول له وایو ثابتو هغه څو چې الله ثابت کړی دی ویلي دی راته
رد کو هغه څه چې رد کړی دی خونه کړی ده په لاس سره نسکت اما سکت عنه من غیر نسیان چپ پاتې کیږو خلونه خوغو هغه څه کې چې الله چې غلې شوی دی ابې دی نه یې چې نو او ویلي نه دي نه چې نه دی نو موږ پکې وګورئ نو جسم دی او کنه دی وته پکې نو لاس څنګه دی خپل څنګه ده صاف څنګه دی عین څنګه دی ید څنګه دی دا منو کو نسکو تو اما سکت عنه من غیر کیفیت الله نه دی علم غنیو هغه نه ایر نو تینا چیر دي نشي پاتې شي تینا نثبت ما اثبت انك ميت وانهم ميتون افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم موت منو مرګ منو نثبت ما اثبت ننفي ما نفع چې کوم الله نفي کړی دی نو هغه نفي کوو کومه نفي کړی دی حیات دنیاویه بیا مخکې د حیات برزخی اخروینا دای نفي کړی دی اموات غیر احیاء غیر سره نفي کړی دی مړ دي د دنیا مرګ د روح د تنې نه وته توي معنا سره اموات روحونه تنوتري روحونه طیبه د اجساد عنصریات دنیاویه نوتري دي نو جسد دنیاوی عنصری هغه په خپل حال پاتې شوی دي شاه عبد القادر وایي سورہ فاتر په آیات باندې والروح نورانی هغه خپل مقام لري تنخا کیو د خاور نه جوړ هغه خپل مقام لري خاوره اور قبر میں پڑا ہے در اور در سنتا نہیں قبر کی خوش اتنا پڑتا تھا اتنا نہ روح نہیں نوردن لکم دیر اغلبا ننفی ما نفع اوریدی نفی کری دی منگے نفی کو ننفی ما نفع غیر سر حیات دنیاویہ نفی کرے دی منگے نفی کو حیات دنیاویہ جسدیہ منگے نفی کو اور نثبت ما اثبت چې کوم شی ثابت کړي هغه ثابت او څه ثابت کړي حیات برزخیه برزخی حیات ثابت کړي قرآن آیاتونه په دې باندې موجود دي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون قرآن کې اول آیاتونه څه څرګند او څه اشاره په دې دي چې پس د دې مرګ نه بیا ژوندون شته برزخی ژوندون شته ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فرعونیان سخت سزا ته وماندای کله وماندای وجا دریوشي مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا دریاب شروع شو اپور مانډل شو او دریاب دی پور څنګه مانډل شو دغه دریاب برزخی اور کړی اغرقوا فادخلوا نارا ابیا څوک مددگار نو اثبات نفی کو د حیات دنیاویہ الله نفی کړل اثبات کو د حیات برزخیہ الله کړل پیغمبر کړل او نفی کو د اثبات کو د حیات برزخیہ به د کیفیت نه چې کیفیت څه ده دا غیر کم کو نثبت ما اثبت وننفی ما نفع اثبات کو د بشریت د انبیاء قرآن اثبات کړل نفی کو د نورانیت د انبیاء په حیثیت په مقابل د بشریت کی یو نورانیت ته په اعتبار د عقیدی دعوت تبلیغ ایمان او کمال باندې دا نور خو پښتانه وای د پلان کې سره پلان کې عالم اخرانا د الله نور دی په دنیا کې دا نورانیت شته دا اول مقام د انبیاء دی یو نورانیت مقابل لبشریت ته چې بشر ندی دا قرآن نفی کړی دی چې نور دی نو موږ یې نفی کوو اثبات د بشریت کې بشریت کوو نور د دین اخوا چې الله تغییر نو
بیان دې کړي نسکتو اما سکت منو هغه ته چپ شه دې منګه ته چپ دا شانتا نوري مسالې نو وسیله واسطه دې نه خبر فکر کې کېدای چې وسیله ژوندۍ الله تا داشته جائز په کوم شي ناجایز مشته ژوندۍ بنده الله ته وسیله کوي چې تو وایا چې مال پر دې بل سړي اخره مال راکې دعا وکړه ورکو بګی شي خو چې دا عمل کوه دا مال راکې ناروا دي کنه ستا وسیله کول ناروا دا ویلو ناروا او ګناه دي جائز کی وسیله کول مسلمان خو مسلمان دي اندو وسیله کول شي چې مال الله ته دعا وکړه ګوره کستاو مني نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ته وی لا تنسنا فی دعواتک یا اخی رورگیا ما په دعاګانو کې ير نه کی عمر ته پیغمبر وی رورگیا ما په دعاګانو کې ير نه کی لا تنسنا وسیله راکنه وی تاسو یې نه مانای ازای منم ته نه مانی او زای منم منم چې کوم دین کې دا نه منم چې کوم په دین کې نشته هوته نه مانی چې کوم شی امنو دې معنا باندې نسبت ماسبت نو دای الله ته وسیله کړی دي ذریعہ کړی دي قرآن وی نشتره نفی کوي نو مونږ یې نفی کوو اصل الشرك ماوي د مشرکین خیال داو ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى بل نشتغل بعبادة هذه الأصنام وأنها تكون شفعاء لنا عند الله زمنگا کی قابلیت دا اللہ دا عبادت نشتی ولی نشتی پلیتانیو ناولیو ناپاکیو دیر ارتاویو زمنگا دا اللہ میں کی نسبت نشتی نسبت لدرم گڑے پکار دے لا بد للانسان من متوسط ولا بد للمتوسط من ان یرا دا ضروری دا پدی معنی باندے دا شرک بنیاد سو جرنا تعظیم دا عباد صالحین اول شرک تطرق العالم شرک قوم نوح اول شرک عالم کی موجود شیرے اس دی امام رازی قول بانی مروال اگر شرک قوم نوح دا قوم دا نوح علیہ السلام شرک بالعباد الصالحین نوح علیہ السلام لا غیر ابن اللہ علیہ گلے نو دا دو خبر را لکنا یو دا چې په دې معنا شرک چې دا الله د ذات باندې ذات چا منلی دا نه تر اوسه په عالم کې شته او نه وشي خدا دویمه خبره چې دا الله د صفات باندې صفات یو یا ډېر په مخلوق کې فرشتي انسانان پیریان نور ستوری سپوږمۍ جواهر نیرا دا خلق منلیوم دی منلیومو وسیم منی او تاخیر پوری بے منی شرک بوتنوی بلکہ دیتا محبت وی دے عباد صالحین سرا دا نیکان سر محبت کول آسمانی کتابونا طول دا دی پرد باندی رغل دی دغه شرک د رب د پاره اول عنوان کلمه د لا اله الا الله د انبیاء سره ټول خلاف په الہ باندې و چې په لا نه کول او په الا باندې یو ثابتاو نو په زور سره په دې مسلو اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب سورۃ الصاد کی وایي صفات کې د مشرک دا عقیده نقل کړی دا او دا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ودو چې کله وویل لا اله الا الله دا عقیده بیان دا
یستکبرون نو د دینه به ځان لګا دا نه منم ولی اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا دل راغلی لنعبد الله وحده چې عبادت په دی الله کو اچ زمون مشران تعظیم کو نه او پریدو ودا زمون نه کوی دا کار کوم استاسو نه کو نه پیدا جنا کنه چاته ویلی نو دا وجود زغیانی دا ما فیصله الله کوي زمان لاس کې نه خو دا ویل شم چې نو خبر چاته ویلی دي په تورو کې روکو زمانہ د فترت کې او ساو کویږي الله کویږي چې څو سره کوي خو تاسو سره ژوندو سره میکار دي تاسو چې کوه شرک دي تاسو کوه کفر دي ناروا دي لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا پریدو انبیاء ټول ته بداوی چې زمون باندې باندې دي تاسو راغلي دي لپاره تصدون عما كان يعبد آباؤنا سورہ ابراہیم کی دل راغلی ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا زمون مشران چې ادب کو عبادت داغه نو منکای او نو دغه لپاره راغلي دي کنه نو پرون ما ویلو کنه اهم فرض او فرایض کې د عقیدې ذکول د لا اله الا الله مطلب ذکول صرف دا ټکی چې به شک خدای یوي پنامه دي بل شریک نه یا صرف دا ټکی نه چې د هر څه الله نه کې دوی یقین د مخلوق نه کې دوی یقین دا نه دي د دې تفصیلی مطلب باندې ځان پول دا وې دا څه الله نه کې دوی یقین د مخلوق نه کې دوی یقین سره دینه مشرک به شرک وکړي ذکر ټکی یاد کړی نو په مطلب ځان نه پوه کړي دیو جن عالمان وې چې د دې ذکرول اول الفرائض سره دې چې ګرانه مسله او اول مهمات دي صرف کلمه ویل به تفصیل د معلومولو نه ایمان نه دي ټیک ده دا وخت کې به ته مسلمان یې ته مسلمان وای خو مؤمن نه دی ایمان بالسه کیږي چې دې په تفصیل ځان پوه کې یقین پیوږي مجرد کلمه گفتن بلا اعتقاد و عمل بے فائدہ است صرف کلمه ویل بيد عقیدی نه پی او بيد عمل نه راغی دلاندې د جون تیرو نه راغی دلاندې بے فائدہ است تذکرۃ الابرار والاشرار اخيار والاشرار غایت الامانی فی الرد علی النبهانی د ابن العلوسی کتاب دی مصر کی املات ارشاد یوسف النبهانی کتاب لکل ټول د شرک او د شرکیاتو الفوائد النبهانیه پنوم باندې د عراق د علوسی نسی زوی رد کړل دا کتاب دو ورور اجزاو کی جلدونو کی نوی دی غایت الامانی فی الرد علی النبهانی دیر اعلی کتاب دی اغام ذکر کیدا چې کلمه ویل بيد مراد نه پیزان پوا کولو او یقین او عمل په جوړولو نه بے فائدې دی فائدہ نه رسي یوازې غنی دی ویلي نور عالمانو وی ایران کې خراسان کې یو سړی تیر شوی فلسفی محمد ابن کرام داغه عقیده دادا چې صرف کلمه وایا قدرې اگر که په مطلب نه پیږي او اگر که داغه په خلاف دی عقیده هم جوړي او صرف دا کلمه ویل بندره نجات ورکي خلاصي په دې کلمه ویل باندې او دلیل سره بے فائدې او پیغمبر اسلام خلق او غراوی قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله نو کامیاب بشئ نو قول ویلی عقیده او عمل دی ویلی قولوا لا اله الا الله تفلحوا قول دا عقیده دا قول دا جبی لسان منطقی نه مراد بلکې دا عقیده ته مراد دی نور څه دلیل هم دا غشته دا عقیده دا د زړه خلق قول عقیده دا چې تصدیق قدر کافی دی صرف د زړه تصدیق اگر که په خپل کلمه نه آیات نه کار کوي کافی کی دوه غلطی دي صحیح نه ده الله کرامیه یو فرقه ابن کلام کی ذکر کی د محمد ابن کرام دلا په باب د صفات د الله رب العالمین کی
وی صفات منم توحید فی الصفات چې څوک یې نه مانی توحید فی الصفات نو جهمی دی اوسې او ظاهرم داوی بے مذہبہ اہل ظاہر د صفات کیفیات مخیطہ کئی محمد ابن کرام وی صلونی عن کل شین غیر الفرج والذکر دا اللہ بارک دا ہر تطپور زمان اوکای ازرائی دا تاویم چی دا سی دے بے دا فرج ذکر اللہ تپوس مکوارنا العیاذ باللہ دا دین سوا چی ستپوس کے بے تفصیل کم در تمیز دینی دی دا وسنو سلفیانو قول لے چی دا صفت پا کیفیت نپوئیگم صفت منم ساق منم ید منم عین منم قدم منم دا منم نفس منم دا طول منم وی دا سنگ دی ید سنگ دی نو خدا غسیت بے کنا سنگل بے مٹر بے ترخ بے سارا گوتی بے پکیتا گوتو کی بے بندون دا ید ستو وی تا سنے پے که چی ید دا گیتا ہوئی دا غسیت بے کنا دا محمد مکرم عقیدہ دا زم ید شتے سنگ چی ذات دا اللہ بانی حاطا دا علم نشتے دا سی پا ید باندیم نشتے ید شتے نفس شتے ساق شتے عین شتے دا شنور صفات نو صرف کلمہ و علم دا بندہ دا کامیابی ذریعہ ندا آلوسی روح المعانی یو نصم جز نحا تیائم مخ باندے دا امام رازیم دا قول ذکر کرے پخپل الفاظ باندے وی وضعوها على صور رجال صالحين ذوي خطر عندهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه فإن أولئك تكون لهم شفاعة عند الله بطان ظل معظم ندی دائد چاپ صورت و شکل جوڑ کری دی اپا دی عقیدہ باندے چه د تعظیم کوم نو هغه سره رابطه د ناغرانه خوشحالیږي هغه زما شفاعت الله سره کوي روح المعانی دا ذکر کړي نور علماءهم سالمی تمهید کی وی المشركون ذهبوا الى ان الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا اليه فاعطاهم الالوهيه فاستحقوا العباده من سائر خلق الله كما ان ملك الملوك لك حاکم بادشاہان اغا حقدار دا غی دی څه شته تاریخي دا نو دا عقیده وسم د مشرکین دا شاه ولی الله رحمه الله تعالی حجت الله کیم دا مسئله ذکر کړی دا باب حقیقت التوحید ادا ذکر کړي وې د خلکو خیال دادي نیکان خلق ہوئی دا اللہ عبادتو کو ادا اللہ دا طرف نا غلا دا خپل صفت نمونہ و عقل شورا دا شرک اقسام ذکر کی باب التوحید اصل اصول البر و عمدت انواعه والتوحید نبی تفصیل کرے اعلم ان للتوحید اربع مراتب دا سلور مرتبه تفصیلوار ذکر کری دی نو بیا دا ذکر کری والمشركون وافقوا المسلمين في تدبير الامور العظام وفيما ابرم وجزم ولم يترك لغيره خيارة مشرکان مسلمانانو سره په دې عقیده کې کلک دي او جوخ دي چې دا غټو کارونو انتظام الله خپل لاس کې پاتې کړی دی حتمی فیصله الله لاس کې ده دا منی او خلاف دی بدی کې ولم يوافقوهم في سائر الامور ذهبوا
اشاروا الى ان الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا اليه فاعطاهم الله الالوهيه فاستحقوا العباده من سائر خلق الله كما ان الملك الملوك بيول مثال دا ویل دي دام ذکر کی شاہ سے رحمہ اللہ تعالی ومنهم من يعتقد دا مخ یو کم شپیتم دے باب التوحید یو شپیتم مخ باندی وی ومنهم من يعتقد ان الله هو السيد وهو المدبر لكنه قد يخلع على بعض عبيده لباس الشرف والتأله ويجعله متصرفا في بعض الأمور الخاصة ويقبل شفاعته في عباده بمنزلة ملك الملوك وإذن مخلوق قدي مرض مريضان والمرضى بهذا المرض على أصناف د دې قسمه د شرک مریضان وي په قسمونو دي او ځنې پکې هغه څوک دي اعتقد ان الله هو السيد عقیده دا چې الله دې د ټولو نه لوی الله دې مدبر او الله کله کله خپل خدای توب اثر صادر پچاو ورځي پښتانه ته برخه وي چې الله برخه ورکي لکه څنګه چې حاکم ته داغه د نمبر پیټي لګیدلی